بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، ګران مینوالو. زه ستاسو ورور خیال خان ستاسو په درون خدمت کې تاسو ته حاضر یم. خو دا زړه مې ډېر زیات خفه او ما وی چې یاره تاسو سره د خپل زړه حال او د خپل زړه خبرې شیر کړم. خو ملګرو، نن سبا زمانه، نن سبا وخت داسې دی چې نه یار دوست زندگی سړي له ډېر زیات سبق ورکوي. نه یار دوست په کار راځي، نه خپل خپلوان په کار راځي او نه بل څه. آخر زه به تاسو ته ویم چې یاره ما ډېر زیات په ژوند کې یاران دوستان هم پیدا کړل او ډېر خواږه خواږه ملګري مې پیدا کړل. خو په وخت د ضرورت دا هر څه پیل کېږي، دا هر څه بېماني کېږي. نو ملګرو، که سکون او په رښتیا باندې مینه غواړئ او تاسو وایئ چې حقیقت کې دې مونږ ته سکون او په حقیقت کې دې مونږ ته مینه میلو شي، نو د الله کور او د الله د رسول نه علاوه مونږ ته یو ځای مینه نشي میلاویدی. ملګرو، دا لږ شانتې پیغام کې زما ډېر څه پټ دي، هغې نه به تاسو خپله مطلب لې. خو زه وایم چې بیک اف اسم کېږي او مونږ به ځو د الله اړخ ته. نو خپل ځان وپېژنئ او خپل ملک دپاره صحیح کوشش وکړئ چې مونږ خپل ملک سره ډېر زیاته مینه وکړو. او یو انسان وایي چې زه ځان سره مینه کول غواړم، نو ځان سره مینه دا ده چې د هغې وخت دپاره، د هغې ژوند دپاره مونږ کار وکړو او د هغې ژوند دپاره مونږ ځان له ملګري پیدا کړو. ځکه چې ملګري څوک دي؟ د قرآن پاک تلاوت، مونځ کول او دا شیونه. ځکه چې دې دنیا کې خو د چا سره ډېر زیات ښه مو وکړې او ډېرې زیاتې منډې تړنې مو وې، خو هغه په یو منټ کې هیر وي. نو کوشش به کوو چې خپل ژوند او خپل دغه په صحیح طریقه کړو. ملګرو، زما دا وینا، زما د زړه د اواز که ستاسو خوښ شوي، نور ملګرو سره هم شیر کړئ. او ډېر ملګري پې تنقید هم کوي چې دا دې څه بکواس کوي، خو دا زما د زړه اواز دی. نو خفه هم نه شئ. ښاد او آباد اوسئ. انشاءالله د یو نوي ویډیو سره، د یو نوي پیغام سره به زه ستاسو مخې ته بیا راځم. تر هغې دمه پورې خپل ورور خیال خان له ورکوي اجازت. د لوی الله په امان.